فین فالوینګ ویورشپ لایکس کمنټس دوه زلمی ځوانان چې کوم دی هغه اوبو ډوب کړل. نن د حسن او عباس د مرګ درېمه ده. حسن چې کوم مشرې ورو د هغه فوټو شوټ دوران کې خپې ښویېدلې ده او دریای کابل ته غورځېدلی دی. دریای کابل دا اوبه ډېرې زیاتې زورورې دي. د دریای کابل دا اوبه دومره زورورې دي چې بې شمېره ځوانان ماشومان دې اوبو ډوب کړي دي او د ځمکې تل ته یې رسولي دي. زموږ د ژوند سره زموږ د مور پلار ژوند تړلی دی. زموږ د ژوند سره زموږ د خویندو زموږ د کور ودانې ژوند تړلی دی. زموږ د ژوند سره زموږ مستقبل زموږ د کور امن او خوشحالي تړلې ده. السلام علیکم. سوچ بدل کړئ د خلکو نه خپل. د سوشل میډیا شهرت، فین فالوینګ، ویورشپ، لایکس، کمنټس دوه زلمی ځوانان چې کوم دی هغه اوبو ډوب کړه. حسن او عباس نومي ځوان په سوشل میډیا به تاسو کتلی چې د هغې د مرګ خبر په ټول خیبر پښتونخوا کې گردش کوي. دې ټیم کې زه د دریای کابل په یو غاړه باندې موجود یم چېرته چې د حسن او عباس مرګ واقع شوی دی. حسن او عباس تعلق د شبقدر علاقې رشکۍ سره دی او بالکل د دې سره تړلی دریای کابل دی. حسن او عباس به مازدیګر کې په شاپرو کې به شټونه واچول، پینټ شرټ، چونکې د کلي روایت داسې چې عموما هلته کې خلک ساده کپړې استعمالوي. په شاپر کې به پټ دغه شټونه واچول، دریای کابل غاړې ته به راتل، موبایل وغیره کیمره به ځان سره واخیستل او دې دریای کابل کې دلته به چې کوم دی فوټو شوټ ریکارډ کوو. نن د حسن او عباس د مرګ درېمه ده. د هغې په حجره کې بالکل دریای کابل ته مخامخ د هغې کور دی او په هغې کې خلک راغي د هغې د درېمې کې د دوا دپاره لاس اوچتي، خلک روټۍ خوري. واقعا دې ځای ته څنګه راورسېدله موږ کوشش وکړو د هغې فیملي سره ملاو شو. په دغه درېمه کې موږ هم شرکت وکړو خو د هغې مشر ورور د هغې خاندان موږ ته انټرویو راکولو نه باقاعده انکار وکړو. هغوی وینا وه چې موږ د دې خپل وروڼو غم تازه کول نه غواړو. موږ نه غواړو چې دوی دا مرګ په ریکارډ باندې پاتې شي. موږ نه غواړو چې زموږ تورسرې زموږ زنانه دا ویډیوز وګوري او هغه کور کې په جړا باندې بیا جاړي. د دریای کابل دا اوبه ډېرې زیاتې زورورې دي. د دریای کابل دا اوبه دومره زورورې دي چې بې شمېره ځوانان ماشومان دې اوبو ډوب کړي دي او د ځمکې تل ته یې رسولي دي. خو په دې کې زموږ د ځوانانو بې احتیاطي هم شامل ده. زموږ د بې احتیاطۍ د وجې نه زموږ ژوند چې کوم دی د مرګ ښکار شي. زه تاسو ته بار عرض کوم چې زموږ ژوند انفرادي نه دی، زموږ ژوند اجتماعي ژوند دی. زموږ د ژوند سره زموږ د مور پلار ژوند تړلی دی. زموږ د ژوند سره زموږ د خویندو زموږ د کور ودانې ژوند تړلی دی. زموږ د ژوند سره زموږ مستقبل زموږ د کور امن او خوشحالي تړلې ده. کوشش کوئ د سوشل میډیا فالوینګ، د لایکس، کمنټس، ویورشپ د برانډ کېدو د مشهور کېدو دپاره خپل ژوند په خطره کې مه اچوئ. دا زموږ ټولو دپاره یو نصیحت دی. ما د هغې ورور ته د حسن او عباس ورور ته ریکویسټ وکړو الله تعالی د هغوی له مغفرت نصیب کړي چې موږ دا انټرویو راکړئ چې خلکو ته یو مسج لاړ شي چې خلک د دې دریای کابل غوندې کې نهرونو نه د اوبو نه ځان ساتي، خپل ژوند چې کوم دی په مرګ خطرې ته نه ورکوي. موږ ټول تاسو ته یو پیر بیا ریکویسټ کوو دا دریای کابل بالکل تاسو کتلی شي دې ته مخامخ د دې حسن او عباس چې کوم دی کور او باقاعده طور باندې هغه د دې اوبو تل ته رسېدلي دي. دا اوبه ډېرې زیاتې خطرناکې دي. د هغې مشر ورور وینا به د حسن او عباس چې دواړه وروڼو داسې کار کړی چې کپړې به شاپر کې اچولي او دې دریای کابل ته راغلي. د حسن او عباس د مشر ورور تر مخه چې دواړه دې دریای کابل ته فوټو شوټ له راغلي. حسن چې کوم مشرې ورور د هغه فوټو شوټ دوران کې خپې ښویېدلې ده او دریای کابل ته غورځېدلی دی او چونکې هغه له لامبو نه ورته ځان یې بچ کولی نه شو. دې دوران کې د کشر ورور یعنې عباس هم اوبو ته وردانګلي، دریای کابل ته وردانګلي. د هغه د بچ کولو کوشش کوو. د بدقسمتۍ نه دواړه وروڼه چې کوم دي هغه د دریای کابل ډوب کړي دي. تر اوسه پورې د یو ورور د هغه مړ وجود برآمد شوی تر اوسه پورې معلوماتو او د دویم ورور وجود چې کوم دی هغه هم لا درکه دی. ریسکیو ټیم چې کوم دی باقاعده کوشش کوي چې هغه راوباسي.